باب الاكل في اناء مفوض باب د په بیان د خوړلو او د سکلو هغه لوخي مفوض دي مفوض د فزینه دي هغه لوخي چغیله او به د سپینو ور کړی پان د سپینو ور کړی ازدکا محترمه دا مسئله چې انای ذهب اور انای فضہ پائے کہ اکل اور شرب مسلمان له جائز نہ رہے البتہ انای مذهب پائے کم جائز نہ دے مذهبین دسرو بچول ورکی البتہ انای مفوض کته پیتل دی چا تانبه دا سلور دی اغیله د سپینو بور کړی دی نو زمونږ امام سے فرمای باقی ائمه چې جائز نه دی امام سے وہی کی چری خلچ کمزے کے لگئے اگر استعمال سے التفزہ نشتے نو بیا استعمالو لشي او که دمره مفضلی چې د نیولو زی پکې خالی نی او د شوندو خلو زی خالی نی لا يجوز فی شرب ولا يجوز فی الاكل واکذا لک زندر خموشه تبه کینی کمزه اغا نی کمزه کې چې ته لاسک دی اغا نی او ډړو ته کې ریخم حریر لګېدلی وي نو پروا نشته دی خو چې ستا لاندې وي یا ستا د لاس لاندې وي نو اغا حریر استعمال جائز نه دی اوس لکنه انای مفضل باندې سمجھ گیا ہے نا ایک فضہ چاندی کا برتن اور ایک صاحب سونے کا برتن ایک مذهب جس پر سونے کا پانی چڑھایا گیا ہو ایک مفوض جس پر چاندی کا پانی چڑھایا گیا ہو تو چاندی کا پانی چڑھایا گیا ہو اس پہ استعمال جائز نہیں ہے الا آنکھی جائز استعمال میں فضہ نہ ہو ٹھیک ہے آگے جاؤ انهم كان عند حذیفہ دا ټول مرګری حضرت حذیفہ سے سخنا فاستسقى حضرت حذیفہ سے ابرا وسی فسقاه مجوسی دغه یو شاګرد مجوسیو هغه ول ابرا وړلې فلما وضع القدح في يده هرکه چې خود دې پیاله پلاس دې کې درما به دې دا پیاله کته ورزوله الک حذیفہ سے شاګرد مجوسی نوکر ابرا وړلې په نای مفضل کی خوشوي انو یا فضا کی دیچ دا لاس واسطه داسې ورته وره او دې کې سوال پیدا کی نظام الدین اولیاء حضرت حذیفہ سے خټیره جیو کارونه که خو پوی کړه وو کنه چې لکه مناوړو پکې ان دې یکدم غلوخي کته ورته دمر غسی زارو که د پخپلا وی حذیفہ دې ما بار بار منع کړی بار بار منع کړی باوجود د کثرت ممانعت نه دی باز ناراضي د دې علاج د قصې پوښتنه مولانا صاحب دی فلما وزل قضاها في يد رما بي وغرذل وقال لولا اني نايته غير مره ولا مرتين کچنه دا خبر چې ما دا مجوسی مانا کړه نه یو ځل یا دو ځل یا دین زیات لم افعل ما بده دا جام غرذول نو دا لم افعل ستا عبارت کانو یقول لم افعل جواب دقه دی لکه چې گویا کې حذیفہ سے دا ویل غوښتل چې ما به دا نو کړي ولکنی سمعت النبي صلی الله علیه وسلم یقول فرمایا لا تلبسوا الحرير ولا الديباج ما غندې ریخم غټو ریخم واره ولا تشربوا في انيه الذهب والفضه ولا تاكلوا في صحافها امخره دسرو دس پینو پتالو کې فإن لهم في الدنيا دادل پادی کفار لپاره دنیا کې دي وهي لكم في الاخره او دا بتاز پر اخرت کې ذخیره وی چلو باب ذکر الطعام سبحان الله سبحان الله باب دې په بیان د ذکر د طعام ګورا د ابن بطال چې کوم دې ډیر ناشنا شرح ده بخاری حاشیه ټول د ابن بطال نه ډکړه او ما په خپل ډکس باندې ابن بطال یې خېده تا خیال ورته کنه ابن بطال وی
چې بعضی صوفیاو مذهب دادې چې د خو طعامونو ذکر مکوي هغه چرته کې نه دامو وای چې بوډا بابا کړي کباب ډیر مزیداری او پوجګند قاسم کړي کباب ډیر خري دا سموه چې په پیښور کې چې کوم دې چرسي ټکی ډیر مشهوري دي ها یا پر کونډو دغې کې چې کوم دې مې ډیر خسته پخېږي یا مچلي عاشر مخامخ کباب ته خوري زبردست دي پوه شي د بعض صوفیاوی چې لکه د خو طعاماتو ذکر جایز نه دی لکه تاسو عاشر لیکلي ابن بطال وی چې معنی دا ده اباحه اکل طعام الطيب والذکر له الکه د خطعام پړل او د خطعام تذکرہ کول دا جایز دي خلاف للصوفیه صوفیه اذان وجه الکه خخر او خسکا پوښي خو چې بیا خل عبادت کا دي وفي قال حدثنا قتيبة قال حدثنا أبو عوانة عن قتادة عن أنس عن أبي موسى الأشعري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المؤمن الذي يقرأ القرآن مثل الأترجة مثله وعطيه وطعم وعطيه ومثل المؤمن الذي لا يقرأ القرآن مثل التمرة لا ريح لها وطعمها حل ومثل المنافق الذي لا يقرأ القرآن كمثل الحنظلة التي ليس لها ريح وطعمها مر ومثل المنافق الذي يقرأ القرآن مثل ريعانته ريحها طيب وطعمها مر. النبي قال حدثنا مسلم قال حدثنا خالد قال حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن عن سنن النبي صلى الله عليه وسلم قال فضل عائشة على النساء كفضل السرير على سائر الطعام. بس يوم قربان دتانا دا زنه منه سم بوای پوجي کنه ورسې اوس دې کې یو خبره ته یاد کا دې کې مخکې ذکر د طعام راغی او دلته فضل العاشق على سائر النساء كفضل السرير على سائر الطعام معنی دا شو چې سری په طعامو کې اعلی قسم دی نو معنی شو اعلی قسم طعام خړل اعلی قسم طعام تذکرہ کول دا جائز دی لکه مطعوماتو کې اعلی قسم سری دی او حضرت زما په بیبیانو کې محبوبه بیبي سبحان الله شاء الله وفي قال حدثنا ابو نعيم قال حدثنا مالك عن سمين عن ابي صالح عن ابي هريره عن النبي صلى الله عليه وسلم قال سافر قطه من الغرب يمنع اخذ كل وهو طعامه فاذا قضى نهمته من وجهه فليوجه الى اهله. السفر قطه من العذاب سفر چې کوم دې دا ټوکړه د عذاب دا ولی عذاب ټوکړه ځکه چې دې کې مفارقت احباب ناراضي لاندې لیکل دي کنه مفارقت احبابنا عند محبوبون راضي یمنو احدکم نوم من کې یو د تاسو خوب دې او طعام او طعام دې دینا سمان نه خوب په وخت کولې چې نه طعام په ډوډۍ په وخت وړې شي فاذا قضا نهمته یا نعمته یا نعمته کله چې یو سړی خپل حاجت ضرورت په دوران د سفر کې پوره کی من وجي په دوران د سفر فليعجل بلا آل زرد کو تراشی زکه مخ براشی لکه زرد کو تراشی ولد راشی کورتا زکه د کورم حقوق دي هغه ادا کی مزونه با جماعت ادا کی ٹھیک نو دې معلومه شي امام بخاری وایي چې الکا خطوا مخرا خطوا تذکرہ کا دا ګناه نه دی او ځکه امام بخاری رحم الله په دې باب سره چې ذکر الطعام کې تدری حدیث سراول اشاره کوي او تایید کوي د حدیث ته ابي داود راوړو 179 صفحات جلد ثانی د ابي داود راوړو طالب جانا شابه طالب جانا شابه کنه یانا 179 179 دا ګره مخامخ درې مکر خطو ګره سو طالب جانا حق ابن عمر قال رسول الله صلی الله علیه وسلم وددت ان عندي خبزه بيضاء من بره سمراء ملبقه بسمن ولبن ورجو کنا رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایا وددت زدا خخما ان عندي خبزه بيضاء من بره سمراء کاچوي ما څخه تک سپینا روټه د غنمو دا پوجکنا د سرو تک سپینا ډوړې د زسرو غنمنا ملبقتن بسمن ولبن او چوری کړی شوی په پيو او په غړو کې
ماشاءالله ذکر تو هم شکی نشو بعض خلک چې نن نصب قابو کوي او په دې نصب باندې با زور کوي ولکه دې نصب خصوص زونه ورکا او بیا تاسو خبره کړو کنه یو بزرگ عالم ایو صوفیو کونشو بزرګو پای به د قوت با دوی جوړ تل کزه کړیو کنه قوت با دوی به جوړولا انو طالبان چرتلال ورڅخه چې دا دوی موږ لمراکا نو چایله دوی ور کنټرول شپه باندې شوګره کولا قریب ته چې تمره ونه خره هغه ټول شپه دای شوګیرا دوی دا خیالو کو چې د حکیم سه هو خره پخپل دوی جوړې دې خو ډیره خوري ای بچ دا جوړه کوي نوړې باسه دا ګوره داس نه چې ته داس نوړې واسه داسه نو پخپل نوړې واسه بل ته دمر ونه بخوري نو دوی چې موږ دمر ونه خورو ټول شپه شوګیرې دې خزم نشي دیب سکے نو باز یو مرید ورته بدنیت شو نغی خپل لور یا سو زنانه لیکلی آیا ورته مزینه کړی تا پیر سے قتل غواړي د اعمال څنګه کله کله په علماء امتحانات راځي ښا انوري ورته خدا دې پښوندو سرو په پاندو رنگ ساتي غاره کې لوم ساتي پوښ کنه په دې ترتیب سره چې کم دی هغه ورته جوړ کړه وې لګلا هغه دې سره درې ورځې سلور دې 15 ورځې وا او دې ورته بچي داو کله به خوري داو کله به بچي داو بچي دا خدمت وکړه ا دویانه به جوړه خورلې وي چې سورې تیرې شونه دا زنا غلاڼو یغه خو بس یا وي بچي وي یا وي خور په بل ټکی خو نه وي ګورم نه بارات اکثر لري وته چې موږ ته په ډوړو خوري او موږ له دمره او موږ آی ورته تاسو چې دا خوري دی لپاره خوري او چې خورم نه دی لپاره نیت کې فرق دی تاسو دا مقوی دوان خو دی لپاره چې شپه شوګره کې التا ازه مقوی دواګه دوان خوم چې ملامي مضبوطی چې خالق مکه په تواضع سره ولاړ ځکه فرق دی مولانا صاحب مچوالی سرکار چلو ما کې دا باب الادمه باب دې په بیان د ذکر د انګلی سالن پخ کړي لاون بس ادم د ادام نه دی او ادام چې کوم دینو سالن ته وایي ابن ماجی کی داروات تیجل لسانی 237 صفحه کې چې ذکر د ادم چره څه سید ادم آل الدنيا والآخرة اللحم ذرا بس کتاب کا نام سید الادام سردار د انګلو سردار د سالم چې په دنیا او آخرت کې هغه غوښه د طالب جانا 237 صفحه د ابن ماجه دا پوری مخ کې وګور طالب جانا سبحان الله سبحان الله 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 ګور روایت کې راځي دا ګور څه شوې اداره الدبا فسیری دا مینس کې راځي ګور باب اللحم تو ګور مینس کې باب اللحم عن ابي الدرداء قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سيد طعام آل الدنيا وآل الجنة اللحم غور طعام د دنیا والو او غور طعام د جنتیانو اللحم وخدا ونشو کنه غوخي خره غوخي ها وبه قال حدثنا قتيبة بن زيد قال حدثنا اسماعيل جوان ربيان وسمع قاسم محمد يقول كان في بريرة ثلاث من رأت عائشة تسرية فتوجها فقال أهلا أولنا الولاء فذكر ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لو شئت شرطي له فإنه الولاء لمن ثاني شرط ذكر في أن تقر تحت زوجها أو تبالغ ودخل أن تقر تحت زوجها چې د خاون لاندې پاتې کیږي او تفارغ پرېږدي چلو ودخل رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم بيت عائشة وعلى النار حرمة تدور فدعا بالغداء فأتي بخبز وأدم من أدم البيت فقال ألم أرى لحما قالوا بلى يا رسول الله ولكنه لم تصدق به على بريرة فأخذته لنا فقال هو صدقة عليها وهدية لنا باب الحلواء والعسل وبه قال بس باب الحلواء والعسل دا څه بیمار یم کینې ته دې ورځو کې داخل لس پانی وي نه استاد کوي نه شاګرد ازم کو استاد مولانا مولانا مدارس سے د پکوړي
هغه به زمونږ سبقونه په درې قسمه دي. اول سماعي پورې استاد پويږي طالب نه پويږي، لکه تحقیق دي کنه قسم دي طالب از کله توخوب مراجعه کله څه شي استاد پويږي طالب نه پويږي. درمیان سماعي نه ششماعي پورې استاد خود پويږي خو طالب لګ لګ په پويدو شي، او ششماعي نه اخره پر بیا دوړ نه پويږي. نه حلوا درته ما حلوا چې حلوا څه ته وي نو محشي صاحبانو چې حلوا هغه تنوي چې کم دې زمانہ کې د سوجای نه جوړ شي حلوا دیو درته پیری اخکارا کړ ماشاءالله کوشش ولیدا شری زمان دا خبره پټه پټه ټکار اخکارو یې موږ خبره تاسو حلوا خوړل او ما سره دا چاول نه کوم وطن کې چاول په خو کنه ساده ونن پکې پیا چولو او زما سرم خوږي اخپیم شو ما جرابیم نه حالانکه سم ریا خراب ده سو کو یار مرنے والے لوگ ہیں. محدثین فرمائے چې حلوا استاد اجلی کې هر هغه خوراک ته وی چې پاری کې صنعت شي جوړه خوشي یو شی یا دو سیزه ملاو شي او عنصر د خوږوالي په غالب وي. علامه قسطلانی وی چې ويقال للفاکهه الحلوا فاکهه میوه تم حلوا وی خو بار دین هغه حلوا مراد نه ده چې تاسو سره خورلی مزمت غوبت نشته او هغه حلوا ته مراد نه ده چې د ډالډین او د سوجې نه جوړ شي. او بیا به طالبان خدای دې پاره پیسې د کور راوړي په ځای مصرف کوي. نو بیا په کله چې میوه پکې راشي کله پکې پدی راشي کله پکې لوري راشي نو بیا په حلواني هغه پکې شي ملوات جوړ شي. خدا ته مراد نه چې کار څو یو بل حلوا د سوجي حلوا حضرت ډیره خوخه ده. والاصل تخصیص بعد التعمیم معنا حضرت ته خوب شه ډیر خوخو خوب شه ډیر خوخو او غبین هم او غبین ذکر کا چې مولوی صاحب دا شفای امراض دی بهترین علاج دی. شابت جانا وفي قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم الحنظلي وعن النبي صلى الله عليه وسلم قال أخبرني أبي عن عائشة قالت كان رسول الله زبون تقسيم وفي قال حدثنا عبد الرحمن بن بشير قال أخبرني ابن أبي فديك ابن أبي زفنان عن المقبوري عن أبي هريرة قال كنت ألزم النبي صلى الله عليه وسلم لشبه بطني حياتي أبي هريرة سے وچ ما بلازم نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پاد ډکوالی د خېټه خپلې شبه بطنی مراد د ډکوالی د خېټه یعنی غریبی وزما حين لا اكل الخمير ولا البس الحرير. هاي هاي هغه زمانه کې چې لا اكل الخمير ما با خمبيري روټي نه خوړلې خمبيري روټي نه خوړلې ولا البس الحرير او ما بنا غسل جامې درې خمو. او سوال دا دی طالب جانا چې ما به نه خوړلې خمبيره او نه به مې غوستې ریخم نو معنا اوس خمبيره خوري او ریخم اغوندي. حالانکه دا معنا ثاني نه صحیح کیږي. دې لپاره تاکي حاشکتلی وي نو علامه قسطلانی فرمایي چې الحرير دا نه دی اصل کې الخبير دی. نو معنا دا شو ساشوي لا البس الخبيره او ما به خبري جامې نا غوستې او دا سفر واړه 526 صفه د بخاری جلد اول صفحه 526 را واړه طالب جانا چې ال تکی خبیر ذکر دے. دا وګره باب مناقب جعفر ابن ابي طالب الهاشمي شته شابکن یار 526 صفحه را واړه ونو شاباش پیر سیوا دروازه رو باسا وجکان یقول اکثر ابو هريره واني كنت الزم رسول الله صلى الله عليه وسلم بشبعي بطني حين لا اكل خميرا ولا البس الحبيرا ولا يخدمني فلان وفلانه. ٹھیک شو حال تک خبیر دے دل تک حریر دے لہذا دروات اختلاف دے. وہ حریر مناسب نہ دے خبیر مناسب دے. ولا يخدمني فلان وفلان او زما خدمت پنه کو نه الک نه جنین یعنی سمانا نظما غلام او نظما وین زوا
والصق بطني بالحسباء او ما جختول بخپل خېټه په غټو سره الک طالب جان اولی به جختولا زکه چې د غټي یخوالی په وجه سره حرارت بطن علاج به وکاو بطن گرمایش ته بطن چې د علاج په حرارت یعنی په یخوالی ځکانو باندې کاو واستغفر الرجل الايه اما بطلب د لستلو د قران کوي طالب نه وهي معیا حال دا چې آیت پن بزخ پیدم وصل پار میں تپوس کو چې کایان قلب بی فیطمنی تیل پار چې ما کور ته بوزي مال روټه راکی ته په بوله احمد کنه یعنی چې آیت پر ډوډۍ بنو نو پر پلار کی جید دی آیت مطلب دا څه توای جدا څنګه وې داګه نه زخه خپې پوي دما فما کې دې عزت جوړه ته ډوډۍ زمانه خپل وخير الناس للمساكين غرد خلقنا مسكينان پر جعفر ابن ابي طالب دے ينقلب بنام بكور تبوت فيطعم نام له روټه راکړه ما كان في بيتي صبح بكور کې پاخو حتى تدين كان يخرج لنا العكا تدي چې به کو نه بار کوم دي پر مشکیزه د غړو نه ډکا ډکا نو ها له صفيا چې پای کې به غړي نو صرفه ا غړواله به زه په دې انختی فین شقها نمنگ با اشلو لها فنلق ما فيها نو اوبا سٹل منگا غوڑی چاہی کی بدن نتاکو دم رفاقوا چاہی بچ دا چه دا سیده اوکا دا گوڑے دا غوڑو دے امگا واغستنو تاسی با اشلو لاغی نبا منگ دن نا سٹ گوٹ پوانول بیا منگا اخرولو اوس په دی باندې پاسې چې جعفر خدر سره خو کوله چغې دل ګوډه د غړو راړ او تا سره پات کو چې تا بوله ګوډه اوشلو او ګوډه شلور چې کوم دې دا نقصان دی عبد الوارث ته د کتاب پروت چې لامو دراری دا هغه ګنگوي سیو نقطه دا چې دا په تاسې طریقې سره شکاو چې پاغي سره نقصان د مالک نه راته اوس ټیک شو کنه او دیم قول دادی چې شک به کونو پدی کوم د جعفر خوشحالي وا زکه چې بتا الکا دی ګډی نه وړي ځان لو باسي یار موږ نشو عقل مړه خپل کار کوا نو جعفر به خبر خجی راوړي نزه وښلو چې دی ابو خوشاله څنګه ګډه صفاته اخه وړي د ما تمل کړه ٹھیک شو نو پای کې دای محبت وو باب دې په بیان د کدوانو کې صاحب تکرشا باب دې په بیان د ذکر د کدو کې ها اتا مولا له حیاتن اغلو پیغمبر اسلام څخه د غلام چې درځي فوتیا به دوباین حضرت صاحب ترار لکدو وجعل یاکلوا حضرت فدا کدو خور فلم ازل احب مزرعه النبي صلی الله علیه وسلم یاکلوا غیر پزما کدو چې خو خو د کلمه حضرت صاحب دې له صدا به خور باب رجل يتكلف الطعام لاخوانه پاد دې په بیان د ذکر دا چې يتکلف الطعام لاخوانه ډیر په تکلف په خیرونو د پاره روټه بردی عاشو ډیر خسته خبرې کړې دي ارمان دې چې وخت ور ډیر مزیدار خبرې دي دی باب امام بخاری شیخ دا ثابتې چې لکه پر تکلف کھانا مہمانوں کے لیے جائز ہے پر تکلف خوراک من منود پارا جوړول جائز دي هو څه کنه چالت چرګان وی ګډان وی کسان وی هو څه کنه کباب وی شربتونه وی پیپسیان وی دا خشر چلو قال حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان قال لما شان ابي وائل ابي مسعود بن ساري قال كان من الانصار رجل قال له وكان له غلام لحام او دې په یو غلام لحام اوس لحام په څو قسمه دی یو دا چې ماهر په خولو د غوخي کې بل مان لکه امیر سید چې په خې غوړي په ډیر واچ نه خوند دی بیا ونه شو کنه او کدا زمار باندې چې طالبان د لاس خوخه او چې غوړي پکې نه ان بیا ډیر خوند دی لکه مګه دا عمران الدین سبحان الدین دی موږ له کباب راړو ګرم روټه الته ګډاو ډیر خسته خبر وکړه هغه اکثر اوس نقل کوم مزه پځه دا ډوډۍ ما ډیر خوند راکا نو سره ماتي دي نارینه د لا ډوډۍ ډیر خوند دا څنګه سړي چې
نو واقع نارینه د لاس هر شی ډیر خوان کوي نارینه یې کنه نو بل معنا دا چې لحام په باندې قصابی دې وخی به کولې ورته چې وخی کون کیا ما دې پاره یو پر تکلف طعام را لجوړ کا او یې دا 500 کسانو معلومه شو چې پر تکلف طعام چې وینو د کم خلق وی او چار کړه د ډیرو شنو بیا تکلف ختميږي جی فقال يكن له طعام ادعو رسول الله صلى الله عليه وسلم خامسه خمسه چې حضرت په 15 په 15 کې جی خامسة فقد تبعه رجل فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنك دعوتنا خامسة وهذا رجل قد تبعنا فإن شئت دا یو سره چې موږ پسې شوی دی تبعنا چې دا سره موږ پسې شوی دی فإن شئت أذنت له کستاغوی دنه پرېګه دا وإن شئت ترکته نو قاضي بل أذنت له دې دا معلومه شو مولانا صاحبہ چې تاسو یو سره دعوت وکي نو تب ځان سره بل څوک نه بیا البته یا خو به چې زه خو راځم تا ته پته ده زما هو ډریوري هم را سره او یو دو ګاډ والوم را سره نو به چې ټیک ده بیا څه شکایت نشته ده او کیږي تاسو برازه تاسو ډوړای ده الکه زه یوازې جی بیا ورته دعا دعوت قبول ده خو زه یوازې راتلې نشم تا ته پته زه لره دې ګاډ نه بغیر نشم راتلې نو یا خو اور په اعتبار سره لکه اوس دې امیر سے دعوت کې چې امیر سره زه دعوت کوم امیر سے په خپل یو سره ګاډ د دې طالبان دوستان سره خامخې سره 15 کسان وي نو او چې بغیر د اجازه ته دا د چا قربان به نه سوره جی باب ما ذا رجل الى طعام واقبله هو على عمله باب دې په بیان د ملمستیات یو سړي اضاف رجل الى طعام الملمستیات کول یو سړي ډوړی تا واقبله هو على عملي او په خپل دې شروع شي په خپل کار او دا جایز برادرہ څنګه مثال دی لکه احمد چې مال دعوت وکي او ته چې راشه دعوت تستا او زه چور لاړ شم نو ماته په دسترخوان باندې روټي کیدی او بکیدی سبزی کیدی هر شی کیدی او بیا ماته چې خوره په خپل د بخاری مطالعه شروع کړو دا جایز دی په دې باندې خبره کې زه راوښتم ته په مطالعه هم شوي حیات حضرت مراوښت په خپل حیاتی شروع شو حضرت دوره خپل جره بخیر وفي قال حدثنا عبد الله بن يونس سمع النضر اخبرنا انه اخبرني ثمامة بن عبد الله بن انس عن مسلم قال كنت غلاما في مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فدخل رسول الله صلى الله عليه وسلم على له خياط فاتاه بفسحة فيها طعام عليه طبعا فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم ينسبه طبعا فقال فلما رايت ذلك جعلت اجمعه بين يديه ما بخبر زي فزي اصل ذكري حضرت متمخ خليا قال فاقبل غلام على عمله قال رسول الله ازال احب الدباء فلما رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم صنع ما صنع باب المرقي باب المرقي باب بیان د شوروا کې مانه دا چې ډوډۍ پخای نو پکې شوروا هم جوړه کا او پکې شوروا کې بیا طالبان کې روټه ماته نو ماته دکی ځکه چې ماته روټه ډېر خوندور وي وفي قال حدثنا عبد الله بن مسلم مالك عن اسحاق بن عبد الله بن ابي طلحه انه سمع انس بن مالك ان حياه النبي صلى الله عليه وسلم تقرا روایت تیر شوی دی فذهب مع النبي صلى الله عليه وسلم فقرب وخذ شعيرا وورقا في دبان وقدید معنی دا وخه دغه هغه وخت چې نری کې اوچ قدید اوچ ته وي لکه رسو درته هغه قدید چې په خوا به د خلقو قرباني وخی زړی هغه په نور وچولی پوښګنا او پای باندې مالګه واچول په نور به وچولی او چې وخه به هغه ډیره خوږه په خوا په زمانہ کې فرایت رسول الله صلی الله علیه وسلم یتبع الدباء من حوالي القصد فلما ذل يحب الدباء بعد يومئذ باب القديد باب دې په بیان د وخت چې تعریف اوس ما ذکر کړ وفي قال اسحاق بن قال حدثنا عمرو بن اسحاق بن عبد الله قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم أوتي بماء فيها دباء وقديد فرأيت يتتبع الدباء يأكلوني قال حدثنا قبيصة قال حدثنا سفيان عن عبد الرحمن بن ابي النبي انا قالت ما فعلوا الا في عام بس قالت ما فعلوا الا في عام جاء الناس دا حدیث مختصر دی پر موږ ویل مفصل معنی دا چې اسوي چې تاسو کې د قرباني وخه د درې ورځې نه پس څه حکم دی حضرت عائشہ خوري شي من ولي وا بما فعلوا من نو کړی مگر الا فی عام جاء الناس مخه دا وای آسان دی بعد 15 تماشا بیال محمد صلی الله علیه وسلم من خبز بر مادوم ثلاثا خبز بر مادوم د صفات دغه غنم روټي پنګلو په انګولي خورل شي
په سالن خورل شي ٹھیک شو کنه په لاون خورل شي جی باب من ناول وقدم الى اصحابه على المائده شيئا وقال ابن المبارك لا باس يناول بعضهم بعض ولا يناول من هذه المائده الى مائده اخرى. ګوره علماء کرام توجه کوا دی زبانی خسته حل استعلام او دراری کړي خسته حل اغي کړي ګوره مسلې ته وکړه اوس کې دې چې استاد دعوت کوم یا سباوي یا بل سباوي موسم لحاظ ته ګوره کنه نو زمګه یو دعوت یو دسترخوان داسې خور کا بل دسترخوان داسې خور په دسترخوان واحد باندې شبیر احمد دې روټه واخلي یا غوخوالی یا مولا واخلي او پیر سیب تور کی او پیر سیب د خپل مخ نه واخلي عالم سعید تور کی دسترخوان یو دی دا جایز دی دسترخوان ثانی دسترخوان والا مخ کی او مخ کی دسترخوان والا ثانی لا شیشه منتقل کی دا جایز نه دی لام یو دراری دا یو جمله لیکل دا چې چره طعام یو دی او کلفت سره تکلف رفع دی نو بیا انتقال د من دسترخوان اله دسترخوان جایز دی او که چره اشیاء جدا جدا بیا نقل نشته دی لکه ډیر ممکنه ده لکه بعض خلک داسي بعض سره بیماری ناغری جن خوري تاریخي پخلی اغری جن خوري بلډ پریشر هاي یا پلس او ته هغه لګری چې مخکي ورکی یاداسي بیا انتقال مناسب نه ده خپل په صف باندې خپل دسترخوان باندې دا مسله ډیره ناشنا ده خو دې لپاره کې چا خلام یو دراری وي هغه خسته حل کړی ده من ناولا آسو چې چاله ورکی یو شی او قدم الى صاحبي یا مخکې کې خپل مرګري ته مایدی دسترخوان یو شی جایز دی وقال مبارک الا باس ګنا نشته ان يناول بعضهم بعضا چې ورکی آل دسترخوان بعض دوی نور ته یو شی خو په یو دسترخوان ولا يناول من هذه المائده الى مائده اخرى دی دسترخوان والا با دسترخوان آخر ته شی دین نه منتقل کی د دې دسترخوان دی په دې ځای پروتي او دغه ځای پروتي البته کې شی یو دی الفت کامل دی بیا بدلول شي لکه مثلا دو دسترخوان دي په یو باندې روټه ډیره خوده شي وا په بل باندې کم وا او دا رستنی وی لکه د خپل دسترخوان دو روټه راکړي پروا نه چلو وفي قال حدثنا اسماعيل قال حدثني مالك عن اسحاق بن عبد الله بن ابي طلحه انه سمع انس بن مالك يقول ان خياط دار رسول الله صلى الله عليه وسلم طعام كنا وقال انا فذهبت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم الى ذلك طعام وقرب الى رسول الله صلى الله عليه وسلم خبزا من شعير ومرقا فيه ذبان وقدير قال انس ورأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتتبع الذباب من وادي الصحابة فلما نزل حب الذباب من يومئذ وقال ثمامة ونس فجعلت اجمع الذباب بين يدي باب الرطب بالقصاء باب دې په بیان د خورلو کجورو بالقصاء په خټکی سره اصل کې قصه خټکی ته وي اردو کتابونو کې ککړی ته وي او ککړی اوسه ته پیژنې خټکی ته وي لیکن د دې قصه معنا بادرنګ ورتوم وي کیری زګیو مرګره وغه ډیر ګپی هغه چې دا ارزان خلک ته بادرنګ وي چې ګران چې کیری ورته وي اوس دا کیره چې دا نو دا سړه ده او کجوره ګرمه ده نو دینا معلومه شو چې دینا مراد کیری دي نو کیرا او کجوره یو ځای ملاو کې او خوري کې خټکی شي نو دغه ممکن ده چې دغه اثر کې برودت ده او دی په کجوره کې اثر کې حرارت ده نو برودت او حرارت یو ځای شنو اعتدال پیدا کیږي نو حضرت بقصه اور رطب کیری خماوی کنه قصه او رطب هغه خړل دي نو دې لپاره چې اعتدال پیدا شي دغه مولانا صاحب او دارغ امام بخاری دا باب تړل دي لام یو دراری دیګاډه راکتل دي لام یو دراری وي چې دینه دا معلومه شو چې مختلف الالوان خوراکونه خل شرعن خلاف د شرع نه دي خوري شي قربان ابي قال حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال حدثنا ابراهيم بن سعد نبي عن عبد الله بن جابر بن ابي طالب قال رايت النبي صلى الله عليه وسلم ياكل الرطب بالقصاء باب الحشف باب دې بیان درځي کجوري کې حشف هغه کجوري ته چې هغه ردی وي او موږ پرون روایت ویلو جی
وفي قال حدثنا مسلم قال حدثنا حماد بن عن عباس الحريري عن ابي عثمان قال تزيفت ابا هريره فكان هو وامراته. دا حدیث تا مخکې نه دی. عبدالرحمن وی ابي عثمان تزيفت ابا هريره سبعا ملمشو مزان میں ملمه کد ابو هريره یو هفته یو پورا هفته دی ابو هريره سے ز ملمشو ما الله د ابو هريره حالت تو ګوره د خزي او خپل او خادم شپې ویشلې وا لکه شپه نیمه 3 غنټې وا نو یو غنټه د ابو هريره وا یو غنټه د خزي یو غنټه د غلام چې دې له پاس زم دا کور په پورا شپه عبادت باندې مشغول نو صحیح سبق ابو هريره عبادت کو بیا بدیو د چې خزه فاسده بیا خزه عبادت کا ابو د شو خادم به فاسد الله دې فکان هو و امراته وخاتمه وہ ابو رسے اور دے خزا اور دے خادم یا تقبون اللیلہ مانا نمبر پر نمبر پاس جلدش پینا اسلاسن دری دری سے یصلی هذا نموز بکاو دی یو کس ثم یوخذ هذا بیا بدیو د شبل به ویخ کا ٹھیک شو وسمیتو او ماوریدو د ابي هريره سے یقول قسم النبي صلی الله علیه وسلم بین اصحاب تمرا حضرت صلی الله علیه وسلم په خپل مرګورو کې کجوري ویشلې وي فاصابني سبع تمرات احداهن حشفه ما تورث دی و کجوري چې یو داغي نردي حشفوا او پرمویر چې دا حشفه چې وانه دا د ټول زیات مال فخوا زکه چې زر نه خورل کېدا ما دې او خوګوالي رس چې دې چوپبا. وبه قال حدثنا محمد بن سبعان قال حدثنا اسماعيل بن زكريا عن عاصم عن ابي عثمان عن ابي هريره قال النبي صلى الله عليه وسلم بيننا تمر النبي عليه الصلاه والسلام وشتم في كجوري فاصابني منه 5 ما تورث لي 15 اربع تمرات وحشفات سلول پکې کجوري یو پکې ردی وا ثم رايت الحشفا بیا ما ولي دغه ردی هي اشدهن لزرسي دا ډیره سخت او په دوی کې لفاظ غاخونو زما یا نور خنر می نظر او خړې شوی او دا لګه کلک او پشان د چواري وا دې په خله کې وخت ډیر تیر کنو لذت زیاتو اوس طالب یاد کړ دا خبره چمکی حدیث کې دي چې مال و کجوري راکړي او په دې حدیث کې دي چې مال 15 کجوري راکړي. الله مقصلانی وی چاده دي عقل چکم دي اکثر مسره ها مخالف نه دي لکه چې عقل د اکثر په ضمن کې راشي. دویم قول دا چې ممکن ده دا تقسیم دوغلو یو ځل تقسیم د سبعیات او بل ځل تقسیم د خمسیات. باب د بیان د ذکر د رطب یعنی د تازه کجورو و تمر او د چوارو وقول الله عز وجل وهزي اليك بجذع النخله اور اسن و ځان ته دار د کجوري تساقط عليك رطبا جنيا وبغورځي صاحب کجوري تازه تازه. قال محمد ابن يوسف الفريابي وي دا فربري نه دی غره حدثنا سفيان بن منصور بن صفيه قال حدثتني امي ما تزمامر بیان کړو حدیث د عائشہ بینا وتوفي النبي صلى الله عليه وسلم وقال شبينا من الاسودين التمر والماء حضرت دنیا نه ته په داسې حال چې موږ په دوه تور سيزونو باندې مړی دو یو دغه نه کجوروان بل دغه نو بوي. معلومه شو امام بخاری داخی چې دو سیده استعمالول شي مخکړه. وفي قال حدثنا سعيد بن ابي مريم قال حدثنا ابو اسامه قال حدثنا ابو حاتم عن ابراهيم بن عبد الرحمن بن عبد الله بن ابي ربيعه عن جابر بن عبد الله قال كنا بالمدينه يهودي وكان يجلسني في تمام. صبر ګوره حدیث ته وکیدا عبدالرحمن ابن عبد الله ابن ابي ربيعه د جابر ابن عبد الله نے ذکر کړي کان بالمدینه یهودی خان دا حدیث یاد کړئ دیمه اشکار دی یو په مدینه کې یو يهودي وکان یسلفنی فی تمری ال الجزاز هغه به مالا قرضی را کولی په کجورو کې تر ال الجزاز تر شکول د کجورو پورې قرضی برا کولی تر گزولو د کجورو پورې یعنی مال به کجوري را کړی یا نور څه هغه به تر ال الجزاز وکان لجابر الارض التي بطريق روما او د جابر زمکه په غلار د رومي باندې فجلست خوشګنا فخلا عامن فجلست دیوی ز ناستما فخلا عامن سمانا یو کال دا میوي خالی شوي زمکه کې ناستا میوي اون شوي فجان اليهودي دا يهودي راغه عند الجزاز فواد شکول د کجورو
ولم اجز منها شيئا ما د کجون هیڅ نو شو کوله فجعلت استنظره الى قابل زه شروع شم چې ما دغه نه مهلت وخت آنی والے کاله پوری فیا بان دین کارو پوریږي به ها فاخبر بذلك النبي صلی الله علیه وسلم په دې خبرې باندې پیغمبر اسلام خبر کړی شو چې جابر باندې قرضه ده يهودي ورنه مهلت غواړي او دا يهودي مهلت نه ورکړي فقال لاصحاب نبی رسول الله برګورو ته امشو زیتزو نستنظر لجابر اليهودي چې ما منګه مهلت غواړو جابر دې پاره دی يهودي نه فجاءوني في نخلي راغ نبی اسلام سره صحابو زما باغ تا فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يكلم اليهوديه حضرت خبر کول دی يهودي تا فيقول غي ابو القاسم لا انذره يا ابو القاسم ذول مهلت نه ورکو فلما راى النبي صلى الله عليه وسلم قام ودید فطاف في النخل في کجورو باقي وګرځید ثم جاء بیاراغه فكلمه بیا سره خبر وکړه چې لګي یو کال المهلت ورکا فاباد يهودي انکار وکړه فقمت نزپاسدم فجئت بقليل رطب ابو ردا جابر وی مالک ولې تازه کجوري حضرت رالی فوزات بین ید النبي صلی الله علیه وسلم فاکلا ثم قال النبي رسول اين عريشك استا اغاریش تر سفر ګوټه مالک د باغ دې په ځان له باغ کې آرامګاه جوړی کړي سفر ول جوړی چلته آرام کوي قال ما فاقبت ما تیا ګټ کړي فقال ما افرش لي فيها التمار ستليس صادر خور کا ذلک آرام کووا ففرشت حضرت پار می تلی خورا کړه فدخل حضرت راغ فرقدو دش ثم استيقظ ويخش فجئت بقبضه اخرى يوم موټه کجوري مور حضرت تنور راغی فاكل منها ثم قال قام فكلم اليهوديه دي يهودي سره خبرو کو فابا عليه فقام في الرتاب نبی اسلام بیا په دې کجورو کې پاسه په نخل ثانیه ثم قال يا جابر جد جابر شکوا دعا وشو کنه دعا معجزه اے جابر شکوا وقضي او خلاص ود دي يهودي قرضا فوقف في الجدار نو درې دې په شکول دمیو فجدت ما شکل ما قضيته پوجګنا او ما ورکول دیتا پوجګنا فجدت ما قضيته ما غسکړه دا کومي شکول دوره میوي چې خلاص مکړه قرض يهودي وفضل مثلو دمر نور پاتې شوي فخرجت زراوتم حتى جئت النبي صلى الله عليه وسلم فبشرت سير مورکړه فقال النبي صلى الله عليه وسلم اشهد اني رسول الله ذو الله رسول معنا دا زما معجزه وا قال عبد الله عرشا واريش بناون عرش واريش دواړه سفر ته وي وقال ابن عباس ماروشات د سورته نام آیت وي ما يعرش من الكرم ماروشات هغه باغونو ته وي چې دا انګور نه جوړيږي وغیر ذالک وروشها ابنیتها دغه جوړه کړ اوس ګوره دا حدیث مشکل دی دفتر کلاو دې سره راغلی کلاو خدا ته کې واه دا حدیث مشکل دی په دې باندې چې مخکې دا واقع ده جابر د پلار په باره کې ده چې جابر په پلار باندې قرضه وا او خلق نه منله دې حدیث کې راغی په جابر قرضه وا خبره شي لیکل دي چې جابر قرضه نه وا یو قول دا دې په پلار وا خو هغه روایت چې کوم کې قرضه د پلار ده هغه اهل ثقه نقل کړي ده دا حدیث مشکل دی هغه راویان ټول ثقه دي او دا روایت شاذ دی چې کوم روایت کې ذکر د قرضې د جابر دی دا روایت شاذ دی او ذکر لیک صبر کوي امام ته لیک صبر دا روایت شاذ دی او هغه اهل ثقه نقل کړي دي دیم قول او خ جواب دی چې نه دا په تعدد د واقعاتو باندې حمل دی اده پلار قرضه هغه جدا ده او د زوی قرضه جدا ده لہذا دا روایت شاذ نه دی بلکې دا د روایت جابر قرضه دا بل واقع ده او د پلار قرضه بل واقع ده خبر خلاص شو مخکې ده باب واقع جمار پیژنې کنه غابه ورته وي بوردا کجوري بور هغه خرج جاز چلو ابي قال حدثنا عمرو بن حفص بن غياث قال حدثنا ابي قال حدثنا قال حدثنا عبد الله بن عمر قال نحن ان النبي صلى الله عليه وسلم جلوس في بجمار نخله فقال النبي صلى الله عليه وسلم ان من الشجر لما بركه كبركه فظننت انه يعني النخله بعض د بوټونه داسې شی دی چې په هغه کې الله برکت اچول په شان د برکت ته مسلمان ها
فأردت أن أقول هي النخلة يا رسول الله ثم التفت فإذا أنا 10 عشرة أنا أحدثهم فسكت. ما چوکتل نو لس کسانو په ټولو کشر زومانو ادبن ز چوپ شوما نبی اسلام په خپل وچ دا نخله راځي. باب العجوة. باب د بیان د فضیلت ته عجوه. عجوه هغه کجوره د اعلی کجوره ده په مدینه کې ده او دا د علما وی چې د پیغمبر علی السلام په لاس لګول شوی و او دې ته لینوم وی. وفي قال حدثنا جمعة بن عبد الله قال حدثنا مروان قال أخبرنا هاشم بن هاشم قال أخبرنا عامر بن سعد بن نبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من تصبح هغه څوک چې سار وختي اخري روزانه وکجوري د عجوي لم يضره في ذلك اليوم سم ولا سحر ودانی د عجوي اخري نو پدیر د نت پتا جادو اثر کوي نت پتا زهر اثر کوي. سبحان الله سبحان الله قربان و باب القران في التمر. ماشاءالله یاد دې درته القران في التمر یعنی جوختول مرګره کول کجورو سره ما ته ګوره هو کېدا مسله دا وا چې فاقه ډیره زیاته وا عبد الله بن زبیر په زمانہ کې نو بازار د دې چې امداد مالی کېدا زغیله امداد د کجورو ورکاو او بیا کجوري لګوي نو دی وی چې لکه قران باندې کوي یو دو دو کجوري مخوره اسره به یو کجوره خوري اکی جائز ملاوي شي چې څوک خېټوري دو دو خوري او بل وخت عزت خیر ته خورا ناغه غټیک ده لیکن یو کجوره ده خوري کدا سي خم طعامي نو چې ناس نو زر مخره د بل مرګري ته ګوره خیال کاوه. وفي قال حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال حدثنا جبلة بن صهيب قال أصابنا عام سنة مع ابن زبير. أصابنا عام سنة ورسد منتبه قال یو کال قاصالی ما ابن زبیر رزقنا تمرن مغی مغل بزید نقد راکړي کجوري مانه یاد ہے رزقنا بزید نقد خرچي کجوري راکړي. فکان عبد الله ابن عمر یمر بنا غزم د خوانه تیریده ونحن ناكل من بخوراک کو ويقول لا تقارنوا دو دم یوځه کوي فإن النبي صلی الله علیه وسلم عن الاقران پیغمبر اسلام دو کجورو یوځه کول منع کوي دو کجورو یوځه مخوره از خوري شي خو په مجمع کې چټول ناسي بیا دو مخوره. ثم يقول الا ان يستأذن الرجل اخا ها ضرورت بلوي چې خیر یار تا خېټه غډر کې ته خوري نو پړې شي بیا خیر دی. قال شعبة الاذن من قول ابن عمر لكن الا ان يستأذن دا کلام مرفوع نه دی دا د حضرت ابن عمر سے دی. باب برکت النخلة برکت کجوري مخکې هغه حدیث تیر شو. حدثنا محمد بن طلحة عن زبير بن مجاهد سمعت ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ان من شجرة تكون مثل المسلم وهي النخلة باب القصاء. باب د بیان د بادرنګ کې یا باب د بیان د خټ کې وفي قال حدثنا اسماعيل بن عبد الله قال حدثني ابراهيم بن سعد النبي قال سمعت عبد الله بن جابر قال النبي صلى الله عليه وسلم يقول بثوب القصاء باب جمع اللونين او الطعامين بالمره. جمع اللونين جمع کول د دو قسمونو د طعام په یو وخت کې جایز دي. لونين دو قسمه ښه او الطعامين بمرتين په یو ځل لکه یو ځل ته ډوډۍ سالن خوري یا ډوډۍ دا ورته ریږي دي حرج نشته نه جی. وفي قال حدثنا ابن مقاتل قال اخبرنا عبد الله اخبرنا ابراهيم بن سعد النبي عن عبد الله بن جعفر قال رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم ياكل وطعم بالقصاء باب من ادخل الزيفان باب بیان دغه چا چې کوته د نقید ملمنون الزيفان د من الله 10 لس کسان والجلوس على الطعام 10 دا مخ روایت ویل خو دا مخ مو ویلو ابو طلحه چې ډوړې کړو انس یې لګلو نبی اسلام رانه او اتیا کسانو یا څومره چوزا. وفي قال حدثنا سعد بن محمد قال حدثنا حماد بن جابر بن ابي عثمان عن انس النبي وعن هشام بن محمد عن انس النبي وعن سنان بن ابي ربيعه عن انس انه مسلم ما هو عملت الى مد من شيء جشته وجعلت منه خطيفه وعصرت عقده من ذا ثم بعد عمدت الى مد من شعير قصد یو کوری د وربشو تا جشته چې غټ دل کروها یو د ګور اورکول دی یو دلول دی دلته مراد جشت نه اگر دې مان تخانه لیکي همرات دلول دی جی. النبي صلى الله عليه وسلم فاتته وهو بأصحابه فذوقه فقال ومن يفعل فقلت إنه يقول ومن فخرج إليه طلحة قال يا رسول الله إنما هو شيء صنعه مسلم فدخل فجيء به وقال أدخل علي 10 فدخلوا فأكلوا حتى شبعوا
قال أدخل علي 10 فدخلوا فأكلوا ثم قال أدخل علي 10 حتى عد 40 ثم أكل النبي صلى الله عليه وسلم قام فجعلت أنظر هل نقص منها شيء. جماعو کته سوشه پای کمو نکم شنو پورا ہو جی. باب ما يكره يقول فيه نومان النبي صلى الله عليه وسلم. باب دې په بیان د مکروهیت ته خوراک ته کچوږي اسن کچوږي والبقول او هغه سبزی چې پای کې بونی لکه پیاز و غیره شو. فی ابن عمر عن النبي صلی الله علیه وسلم پدې کې روایت ابن عمر رضی الله تعالی عنہ مخکې تیر شي ویلي او سمرا روان دي او مخکې چې تیر شي تا ته پته ده 144 وغیرہ صفر تیر شي د جمعه په مسله کې جی. قال هذا مسلم قال حدثنا عبد الله بن عبد الذي قال قيل لي ما سمعت النبي صلى الله عليه وسلم فقال من اكل فلا يقربن مسجدنا. چاچا وګو خو جمعه ته مراد چلو. قال حدثنا علي بن الله قال حدثنا صفوان ابو صفوان عن عبد الله بن سعيد قال اخبرنا ايوب بن سعيد بن شهاب قال حدثني عن جابر بن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من اكل رسول الله صلى الله عليه وسلم مسجدنا فليعتزلنا مجلس ته ناراضي یا شک تراوی دي چې او ليعتزل مسجدنا جمعه ته ناراضي. باب کباس وهو ورق حراکی بعد به بیان د کباس پیژنې کروړی موږ ته کروړی تاسو نه دا په ځنګل کې وی آیو پروت بوټي وی پای کې سر کې دا تور میوي د مچ د سر په شان لا سلو ګوټي دي هغه ته سویو کروړا تاسو زوی کروړ خو پیژنې کنه په دې غرونو کې وهو ورق الاراك او داغ پانی د شجر اراك دی جی. وفي قال سعيد بن عبيد قال حدثنا ابن ابي منصور صالح بن شهاب قال اخبرني ابو سلمة قال اخبرني جابر بن عبد الله قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم مگر نبی علیہ السلام طرف مقام د مر زهرانو تشو نجن الكباس جمن به انول کروړي فقال عليكم بالاسود من حضرت په سری مراړي توري راوړي خو دې پیجند اول سوري بیا توري شي فانه اطيب ذا توري خوږي. فقيل اكنت ترى الغنم تاسو ګډي بيدي سرور چې تاسو د غرونو پته ده قال نم وهل من نبي الا راها نو په دنیا کې یو پیغمبر مگر هغه بيزي سرولي دي. باب المذهب بعد الطعام د طعام نه پس خلق کنجالول چلو مخه. قال حدثنا علي بن الله حدثنا سفيان قال سمعت يحيى بن سعيد البشير بن يسار بن سويد بن ما قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما كنا بسبعة بنا فلما فما أوتي إلا بنبي فأكلنا فقام إلى الصلاة فمزمزنا قال يحيى سمعت بشيرا قال حدثنا سويد خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى خيبر فلما كنا بسبعة قال يحيى هي من خيبر على روحة بعد دا مقام صحابات یو دا خیبرنا په منزله د نیمه راځو فما اوتی الا بسویق فلقناه وشکنا نمنګه په خله کې جوول خوشتکړه په خله کې واچولا فاکلنا منه ثم دعا بمنجي فمزمزنا فصلى من المغرب ولم يتوضا وقال سفيان كأنك تسمعه من يحيى باب لاقي الاصابع ومسح قبل ان تمسح بالمنديل. دې حدیث دغه کې دغه تالیف جانا دا ترجمه الباب امام بخاری د مسلم 175 نه اغست دغه بیا ځان لو ګور جلد ثانی کې چې مندیل چې کوم ده کنه تولیه بغیر د کوته سټول نه بن استعمال ہے مسلم جلد ثانی 175 بیا وګوره ٹھیک شو لکه اکثر موږ چې ډوړول لاړو نه ډوړای چې تاسو کرو خو بیا دې زموږ له اکرامن تولیه راکې نو موږ دغه سي نو تولیه نه ولا خپل جوړ او بالکل دا اسلامی طریقه نه ده اول با خپل ګوتې سټې هغه نه بعد چې کوم دې بیا د بل تولیه استعمال ہے لیکن بغیر د ګوتې سټولو نه تولیه استعمالول دا ډېر سخت جرم دی جی. لاقل اصابع سټل د ګوتو ومسها دایو چپل قبل ان تمسح بالمنديل مخکې د دینه چې ته صفا کې د لاس په تولیه سره او دا ترجمه الباب منديل دلته قبل ان تمسح دلته نشته 175 ناغسه چلو. اذا اکل احدکم چې کله یو سړی خورل کوي ډوړی فلا يمسح يدو لاس نه صفا کوي حتا يلعقها او يلعقها
تدی یلعقها چې پخپل اوسټي او یلعقها یا چې بل چا باندې اوسټي لکه ستاب ماشوم بچي وي یا خزي خلک په خود پسې مړ شول بخاریانه قضا کی زدا خو دی وي ډوړې دوه خزي ته دا اوسټه او هغه کړه څه صابون درانم کنه زم تجربه وکړه حالانکه ټول دنیا حدیث اوسه پورې ټکتی یلقا پخپلا یلقا او یلقا بل ته څه ساته چا پته لګی مینا ده راکړه باب دې په بیان د ذکر د مندیل کې مندیل به نه تولیا چل شاب وقال لقد كنا زمان النبي صلى الله عليه وسلم لا نجد مثل ذلك من الطعام الا فاذا نحن وجدناه لم يكن لنا مناديل الا كفنا وسواء كنا زمان النبي صلى الله عليه وسلم لا نجد مثل ذلك من الطعام جوړه نه وا فاذا نحن وجدناه لم يكن لنا مناديل نو چې روټه بنو چې ون بیا به موږ سره رومبارونه نو الا اكفنا سوا د لاسونو زمونږه نه وسواعدنا وليش زمونږه نه واقدامنا خو زمونږه نه ثم نصلي ولا نتوضا الله الله ګره هیڅ نو موږ ډوډۍ وخوړه بیا موږ تاسو لاسونه داخله او کینی نخپې به مو وړي او دا غي نه پس او چې ته خپل پکور کې خدا څنګه کوي یا د خزه د استر کې باسي خو پردي پکور کې ستا خلک احترام کوي نو تا غتولیا ور ټوله غلطي جوړ کې پاره تولی بیا خپل صفا کیو هر څه ته انصاف کو پکار ده کنه بخاری چې تو وینو روان دل پکار دي چې سمې دل پکار دي جی ما ما يقول اذا فرغ من طعامه دا غره کومه خیره کنه باب دې په بیان دي چې یو سره ډوډۍ نه چې فارغ شي نو څنګه دعا وغواړي د الفاتول ګران دي بس زمخ کړه قال حدثنا ابو محدث قال حدثنا سفيان عن سلمان خالد بن معدان وما قال النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا رفع مائدته کله چې رفع کله چې استاد مخنه د سرخان اوچت کړي شي نو قال حضرت الحمدلله كثيرا طيبا مباركا فی حمدنا دی الله لرډیر زیات طيبا ډیر پاکیزه مبارکن چې پای کې خیره چول شي وي غیر مکفینا په دې حال کې چې نی دا حمدونه پورا کړی شي ولا مودع او نی دا رخصتی کړی شي ولا مستغنا عنه او نتن رب زموږه بے پروا وي او دا ربنا اول صلیغه غیر مکفی ربنا وجګنا چې زموږه الله یا ربنا غیر مکفی ای زموږه الله چې نی دا ختم کړی شي چې موږ بیا بیا ستاسو تعریفونه کوو ولا مودع نی دا اخر کې یعنی رخصت کړی شي چې موږ بیا بیا توفیق راکې نعمتونه ولا مستغنا عنه او تاسو تعریفونه موږ ستاو کو چې تم ته بے پروا نه یعنی ته رانه قبلای جی وفي قال حدثنا واسع منصور بن يزيد عن خالد بن معدان عن ابي امامه عن النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا فرغ من طعامه وقال مرة اذا رفع مائدته قال الحمد لله الذي كفانا واروانا غير الحمد لله الذي كفانا شکر دا غزاد کفانا چې پورا را کړ زمونږ ته نعمتونه واروانا خص را کړیو په بو غیر مکفیین په دې حال کې چې ندي د نعمتونه ختم کړي شوی ولا مغفور او نددا حمد زمونږه ناشکر کړي شوی وقال مره لك الحمد لك الحمد ربنا اے الله تعالی دې حمدونه اے رب زم غیر مکفین چې نه پورا کړي شوی حمدونه معنی دا چې دانه چې ختم کړي شوی همیشه دی وی ولا مودع نرخت کړي شوی ولا مستغنن او نه بے پروا کړي شوی دغه نه زمونږه رب او نور هغه دعا کو چې کوم الحمدلله الذي اطمنا دي اب ترمذی ثانی کی ابو داؤد ثانی 182 کی تاسویل شف ډوډۍ نوکر سره بخوري او کې نخوري او ډوډۍ کمې هغه دل پخ کړی وي او ورته کنه تکلیف وچت کړی لکه دې سری فرمان دي د کوتره بیا ما جوړ پخپلا اکور ورې ځای ما داسې صورت اوس انک بس طالبان دي ورته ورې سیوا نو خادم چې اور ته ودرېږي او هغه مشکلات برداشت کی بیا ته چې نه هغه ځان سره کېنا اګه شی لګوي نه غنه سوي سواق لګیلا ور
چلو قال حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا شعبة بن محمد هو ابن زياد سمعت على النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا قعدكم خادما فدعا فان لم يجلس معه فليناوله کی چر کینه نه نو فل یناول اوکلتن یو نوړه اوکلتن یا دوا او لقمتن یو نوړه یا دوا فانه ولی حره دی ذمہواری چته کړو دغه د گرمایش و علاج د پخول لوګینه سترګې سری شوی خوشکنه و علاج وقت ځای کړو باب دې په بیان د دې چې خورن کې چې شکریا ادا کوي فاجر کې په شان روزدار صابر دی او دې کریوات ته ورسې نه دغه د نبی علی السلام نه دی شابه وایم باب وجل يدعى الى طعام فيقول وهذا ما يقال انا اذا دخلت على مسلم لا يتهم فكل من طعامه واشرب من شرابه بس لکه احمد زما روټه منی کی الرجل يدعى الى طعام یو سره وبل شي ډوړه تا فيقول دي وهذا ماي نو دې وای چې لکه ځان سدان نو کراولم دارو راولم خدمتگار راولم دا تپوس بکی انس اذا دخلت على مسلم استاد وای مت وای چې کله داخل شته یو مسلمان په دعوت باندې لا یتهمو دغه په دعوت په بد نه وای چې دا فاسق سره دي حرام دي کې حلال دي کسی شی دی مسلمان فکل من طعامی و شرابه واشرب من شراب روټه او خره او بوس کا تحقیقات سره کوي مسلمان د طالب راکړي ښه وی قال حدثنا عبد الله بن ابي رسول قال حدثنا ابو سلمة قال حدثنا جرير قال حدثنا ابو مسعود صلى الله عليه وسلم کوم عبارت بخاری در اخلاصو تمام ها وای كان رجل من سريبنا باخر وكان له غلام لحام فات النبي صلى الله عليه وسلم وهو في اصحابه فعرف الجوع في وجه النبي صلى الله عليه وسلم فذهب الى غلامه اللحام فقال يصنع له طعاما يكفي خمسة ليالي ادعو النبي صلى الله عليه وسلم قام بخمسة فصنع له دعائما ثم اتاه فلا دعائما معنى لغور خوراک مکلف جی فتبعه رجل فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا باشا ان رجلا تبعنا فان شئت اذنت وان شئت تركته قال لا بل اذنت له فاذا حضر العشاء فلا يجد عشائه سوچ ډوړې د ماقام حاضر شي نو تلوار مکوا د پمازه د روټه نه او روټه وکړه او بیا موږ کوا ٹھیک شو ادا مخې تکړه شابه زر زر وسوای بو دې کوي انه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم يحتز من كتف شاة في يده فدعي للصلاة فألقاها والسكين التي كان يحتز بها ثم قام فصلى ولم يتوضأ قد مر قال عن ابي قلابة عن انس بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا وجد العشاء وقيمت الصلاة فابدأوا بالعشاء وعن أيوب عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه وعن أيوب عن نافع عن ابن عمر أنه تعشى مرة وهو يسمع قراءة الإمام قد مر وبه قال لنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان عن هشام بن عروة عن أبي عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا قيمت الصلاة وحضرت العشاء فابدأوا بالعشاء وقال وهيب ويحيى بن سعيد عن هشام إذا وجد العشاء باب قول الله عز وجل فإذا طعمتم فانتشروا بس ډوډۍ او خوري بیا بل کړه وکینې نظر پازا وقد مر هذا الحديث مرارا في دعوة زينب رضي الله عنها ومشيت معه حتى بلغ باب حجرة عائشة ثم ظن أنهم خرجوا فرجعت معه وإذا هم جلوس مكانهم فرجعوا ورجعت مع الثانية حتى بلغ باب حجرة عائشة فرجع ورجعت معه فإذا هم قد قاموا فجرى بيني وبينهم ستر من الحجاب. نن خو دې وي خو بیا به دا نه وي ورخه تاسو صدقه الله نه چلی زګه